الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي. ننزم غساس خبر شروع دا مبارد یوبل صحابی کی چې عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه دې دا څوک دې د کمی مرتبه والا سړی دې او ایمان څنګه راوړو. د مبارک سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا ویلي و عمیر ابن وهب مالا زما د باز زامنونه ډیر محترم، ډیر ګران او ډیر اوچت. دا خبره ولی وکړو په کوم ترتیب په کوم مناسبت د غیر پاره او خاص شان ورود دي. کله چې د بدر جګړه وشو د یو بچي اغا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو د ځان سره قیدی کې او بوتلو اوی کسانه به مردار کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو اوی کسان د ځان سره بوتلو. د عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ یو بچي په دې وخت کې قیدی دی او د ځان سره بوتلو. مدینه منوره له عمیر ابن وهب ځان سره سوچ پیدا کړي چې ما خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زغر د مقابله کړې ده، داغه د ملګرو سره می سخت دښمنی کړې ده. پیخنندا چې اوی کسان په من کې مردار کړه او اوی کسان نه د ځان سره بوتلو. زما په دې بچی باندې بکیږي څو او بچی یقیني مور پلار لړیر ګران دي. دلیل فدار د اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنہ د مانزه اراده وا نو چا ورته اطلاع ورکړه وې ته خبر نه وینا وستا بچی زبیر هغه په شهادت ورسېدو وېدا کینستا او د شینونه د شودو په ځبانی ویني اوتی ویني زړه پړک بل شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د یو چا بچي ملائک وفات کی روح ته والی دا ملائک چې رب العالمین خو له ورشي نو الله عز وجل د ملائکه له وې چې زما د بندا د زړه ټوټه مقبض کړه په کوم حال کې مدا پرې خودو. ملائک ورته دا خبره وکړي چې هغه الحمدلله ویل او د شی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. موږ ټول د الله او الله له ورګرش. الله عز وجل فرمایي اے ملائکو تاسو گواشه په دې خبره باندې چې دې بندله ما یو کور په جنت کې جوړ کې او هغه مینم کې خودو بیت الحمد. نو بچي د زړه ټوټه ده موږ تاسو وسله لرو معلومات موږ لنی کې معلومات مور خپل لکې د ویلې چې ما محمد رسول الله سره سخت مقابله کړي د رسول الله د ملګرو می سخت مقاومت کړي دي او په دې بدر کې اسما دا بچي اسیر شو د التزام سره بوتلو په د باخر کېږي څو خلک په پښتنه کې دا څوک دی د عمر ابن وهب بچي د خخا هغه سر سخت دشمن د اسلام سخت مقابله کوونکی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د ملګرو یو ورځ به ایستل طواف پنيت باندې لاړو حرم له د مکه مشرکین طواف کو او ال در خپل بوتانو مبارک تبرک حاصلولو. چګوري صفوان ابن امیہ اغم په مطاب کې یو بغل یو اړخ باندې ناشته دا ور باندې مخامخ شنو ورته ویلي سبا د کشه اې د قریشو سردارا طواف وکي د بوتانو احترام وکي. صفوان ابن امیہ د خوله ورغی. صفوان دره دا خبره کړه چې یا ابا وهب یا ابو وحمه ستا سبا د ډیر خشي راشه چې لږ زره کینو په دې ځای کې دا وخت په دې خبرو باندې قطع کو. دا غم دا غله بالکل لا پړشیدل او ځکه بدر کې سخت مقاومت شوی او اویا کسان لوی جنرالان د مخالفینو مردار شوی و. صفوان ابن امیہ هم د یو سړی غوښتو چې د ځان سره کینی او د زړه دا بڑا صورت وباسي. عمر ابن وهب د دم یو بچي وهب اغه نه ول شوی له نو دام اوس غواړي چې د شو کس پیدا کوم او هغه سره کینم د زړه دا خاله ور سره وکم غوري وې چې کوم وخت دا دواړه خوا په خوا باندې کېنستا د بدر د حالات یاد کړي چې عجیب کار وشو. اوی کسان په من کې مړ شو او به مشرانو دا ویل چې جړام بندره اوی کسان ځان سره به ولې د ژوندۍ پلانې به ولې ده پلانې به ولې ده پلانې به ولې ده دا یو یک بعد دیګر ده یادول. هغه بوتلو
نو په دې وخت کې د عمر ابن وهب ورته ویل وسما بچیم به ولې کړه د مکی د مشرکینو چې دا کوم لوی سرداران او قومندانان او هغه زایل شي و د دوړو د زړه درد په باندې ښکارا کی او د شي انسانان چې د مجاهدونو توري د غوړي چټونو پورن کته وي او بعد دغه نه پیدا چې کړه مړ شو په دې کوی کې وغورځیدل نو صفوان ابن امیہ عمر ابن وهب له ویلي چې آشنا د دین نور نشون موږ لکه زمونږ مشران مړه زمونږ مشران اسیران او چې کله مړ شو مړه بعد دغه نه به دي مخالفینو راځم کړه په کوی کې وغورځول نن را په دې خوا د زمکه د اخیټه موږ له ډیره بهتره ده په نسبت سره د زمکه د سره دا څه ژوند چې دا مونږ کو د خپل بیبيرو سره ناش عمر ورته ویل قسم په الله خبر هم داسې د لکه څنګه چې تا وکړه اوې کسان دې زمونږ مړ کیږي اوې کسان دې ځان سره اسیران بوزي او به دې موږ په دنیا کې ژوند کو بیبيان لدی ورزو مجلسونه دې کو غل شو خدای ځان سره دوه خبره وکړي وېسما د کعبه پر رب باندې قسم نه کچیرته ما باندې د پلاني سړي د دومره ډېر قرضونه نه وي او کزه چرته مړ شي زما دا بچي امده به تربيته او به مشرفات کېدل نه وي زتلم د محمد صلی الله علیه وسلم دا کار مې کو دا مې وجل یو واره مې د شر نه ټول جهان خلاصو په پیخه دا وجل او جګړه او حمله چې دوه اړخ لري یا به سړی په خپل مراد کې کامیاب شي او یا به سړی په خپل مراد کې ناکام شي کنا کام شم په ما باندې قرضونه دي بیا زما دا بچي په کې تعذيبيږي او بل زما دا بچي چې به تربيته پاتې کیږي دوی د خوراک سکات دا به څه صورت جوړيږي دا خبره چې د کړه وکړه نو صفوان ابن امیہ دا خبره ځان سره غنیمت وګڼله او خاله ورغه په دې اوګه باندې وټه په ورته ویل چې عمر خپکی غما دا کوم عزم اراده چې تلری د محمد د مقابله په باره کې شغه زوښنم او چې په ما باندې قرضونه نه وي ستاسو د قرضونه ټول ز اخلا ټول ادا کوم ویم خبره دا وکړه چې زما بچي به تربيته پاتې کیږي او وګي پاتې کیږي زما د مال شهرت خو دې ټول عربو له مشهور دي چې زده سي مالدار یم دا سي مالدار یم دا سي ستاده بچي د خپل بچو سره وځي کومه کم شي چې مونږ خړو او غوي به مخوري کم شي چې مونږ بچي او غسلو او غوي به ماغوي بیغمه دا کار وکړه خو صرف محمد باندې گزار وکړه اغتیال سری عمر ورته خبر وکړه چې بالکل خبر امداد سیده چې زما قرضونه تا ادا کړي او زما د بچو تربيت ته کوي هغه باندې ته خرچه کوي اچاله به دا خبره نه کوي زبس ورزم او د محمد سر دا غره تنینه جدا کومه او داخله دا غره شر نه زپامن کې کوم عمر د مسجد حرام نه روان شو د پسړی کې د کینی د پسړی کې د حسد لمبي امداد سي پر پیدا را لې او دغه شان تیارې کولو چې د رسول الله مقابله کوم په کومه طریقه باندې وکم هر سړین دا تیارې کو چې نن به موږ د محمد صلی الله علیه وسلم خاله ورزو او دا غره خپل اسیران آزادو یو تیارې کو بل تیارې کو بل په دې سیمن کې دم دا کارو عمر ابن وهب یو چاله ویل چې زما د توره تیرکا دغه نور سبا زهر باندې به ولړه او خپل سلیم را وستا سامانم تیار کې پاغه باندې سور شو او د مدینه په طرف باندې ور روان شو په دې ځل کې کینا په دې ځل کې دښمنی په دې ځل کې بغض په دې ځل کې شر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمبه په لمبه باندې امده شي ته درو زوی بندري خلک ورته وشي په کداش عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي په طرف باندې ورغه اراده وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وشو کوم موري د خپل وکړه ای دروازې په خوا کې چوکړه کینه ولا دا ترکتش عمر بن الخطاب په دې وخت کې امیر المؤمنین هغه د ملګرو سره ناشته او د رب العالمین عظمت د رب العالمین لوی د رب العالمین شان بیانې چې موږ فقرا مجاهدین درې سو دیر لسکسان یو څو توري یو څو خان او څه اسونه او موږ د لوی دشمن سره په مقابله کې راغلو په خدا چې رب العالمین موږ له میدان راکې اوې دشمنان مردار کړه اوې په کې قیدین کړه د الله رب العزت څومره وچته انعامات دي دا شمار لیکول چې په دې وخت کې ناسا په نظر د جماعت پر طرف باندې ورغه چې ګوري عمر ابن وهب دی د خپل سوالین راکته شو او د مسجد په طرف باندې روان دی او تورې دی غاړه له اچولې ده ډیر په غصه باندې ویل چې دقه د سپیرغه د الله دشمن عمر ابن وهب د رب العالمین دشمن پسپوی کې خطرناک سپی عمر ابن وهب راغی
او زما دې په الله باندې قسم چې دا په بل هیڅ نیت نه راغلی صرف په دې مناسبت راغلی چې دلته موږ شر جوړ کړي د مکه مشرکانو دا په را تیش کړي دي او د بدر نه وړاندې د مکه د مشرکانو جاسوسو دا په کوم نیت راغی ملګرو لوي ویلي چې د ټولو نمخ کې اول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورشي دا غنه ګرچا پیره ګیرا واچوي چې دا خبيث مکار انسان په هغه باندې گزار نه سپیونی څومره عجیب عمر رضی الله عنه محمد صلی الله علیه وسلم خاله راغی ورته یا رسول الله هذا عدو الله عمر ابن وهب دا د الله دشمن عمر ابن وهب راغی غاړه کې دوره ده زما په ګمان نه ده صدقه ګمان مې ده چې دا اراده د شر لري کیږي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عمر بن الخطاب دا خبره واوریدله ورته ویل یا عمر ادخله علی ما باندې را خوشی کا را داخله کا عمر بن الخطاب چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله واورید داغه د امر مطابق اغله ویل راځه خو پړی مړی ورته په غاړه کې ورواچل ډیر کلکټینګ وتاړلو اځنه سړی گزارونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې حال باندې دا ولیدو چې سخت لري شوی دی پړی مړی ورته په غاړه کې چولې شوی دی مټي پېښاله ولې شوی دی عمر لویل یا عمر خوشی کا به ورته دی ورسته شه چې کله خوشی کې ورسته شنو عمر ابن وهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې ور روان شو چې ور روان شو ورته چې اذن یا عمر نشش ما دی خاله هغه شراغ نو ورته چې انعم صباحا سبا دې کشه یا رسول الله دا د عرب سلام په وخت نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي الله رب عزت موږ له احترام کړي دي اکرام کړي دي عزت کړي دي په یو بل سلام باندې ستاسو په سلام باندې نه غدا چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ چې یو بل سره مخامخ شوې دا وای او د شي اکرام دي چې دا د جنتیانو احترام دی او سلام دی او چې یو بل سره مخامخ شون دا طریقه باندې یو بل وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ما الذي جاء بك يا عمر څه خبره و چې دې ته راوستي عمر اسماء دي خپل پیښه سره عمر ابن وهب په دې وخت کې د خپل خبره بدله کړه او ورته ویل یا رسول الله زما یو بچی دی هغه په اوی استرانو کې صاحب سره د طریقو راغلي دی اراده دارم چې داغه سره تاسو لږ سره احسان وکړي بل مشه مقصد نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما بال السيف الذي في عنقك ستا په دې غاړه کې کوم توره د دادی ولې راوړې ده د احسان په نیت باندې چې سړی راځي هغه به اراده د بدمعشي نه لري دا توره دی ولې غاړه کې چول اراده وړله عمر ورته ویلي وی رب العالمین خو دا توري تبو برباد کی بدر کې موږ له څه پیدا راکړه بدر کې خو موږ ډېری توري مراوړي ډېر وسلوالمو ډېر تکړه شاسوارانمو هیڅ پیدا را نکړه دا تور مور څه پیدا نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي رښتیا خبره مالک او یا عمر چی تر واستي زما د خپل ولید علی مصلح په دې وخت کې هغه ورته ویل چې ما جئت الا لذاك یا رسول الله هیڅ خبره د پاره نه مراغله صرف په دې مناسبت باندې راغلم چې زما بچي ستاسو سره سیر دي قیدی دي احسان سره وکي او را خوشي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل سنده وید سنده نو صدا ویتا او صفوان ابن امیہ د حجر اسود په دې خوا کې کینسته درې قلیب او د قلیب هغه حالات م یاد کړه چې اوې کسان زمنګ مرداران دي او هغه به دي کوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورځول او تا به د شي ویل کې په ما باندې قرضونه نه وي او زما سره بچی نه وي دا کمزوري چې هغه به تربیته پاتې کیږي زبلاړ وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجلې وي صفوان ابن امیہ تعالی ویل چې د بچو دیم ذمہوار او د قرضو دیم ذمہوار قراشه محمد له گزار ورکا لیکن الله زدر نو ساتله زموږ استاد مابین کې الله حائل له وی په دې وخت کې د عمر لږ زره د اثر ژوند نونی ولو د لږ زن ورسته ویلي اشهد انک رسول الله زګوي ورکوم په دې خبره باندې یا رسول الله چې ته د الله رسولي او به ویل چې یا رسول الله تا به د اسمان خبر مونږ راوړو مونږ پاګه کې ته تکذیب ولي واه به مراړو له پاګه کې ته مونږ تکذیب ولي لیکن زما دا خبر د صفوان ابن امیہ سره د حجر اسود په دی خوا کې هیڅ په دې باندې پوی رده سوا د هغه ذات نه چې هغه د ټوله دنیا پیدا کړی دا یقیني چې دا خبره تعالی رب العالمین کړي بل چاله نه یقیني ورسه به حمد الله تعالی له ویلي په دې مناسبت باندې چې الله عز وجل د هغه مکین زستا خو لرا واستما او د اسلام هدایت او توفیق مال راکې او به ویل شي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ او گوی ورکوم په دې خبره باندې چې محمد د الله رسول الله واستاذ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ویلي وی دی ورور لا د فقاهت څخه خبره وکي دا ستاسو ورور د قران ورزه کوي او د اسیر د سره خوشی کوي پریشي
مسلمانان په دې وخت کې د عمر ابن وهب په اسلام باندې ډېر انتهایی زیات خوشاله حتی عمر بن الخطاب ویل خنزير كان احب الي من عمر ابن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه خنزير هغه مال ډیر محترم په نسبت سره عمر ابن وهب لا چې کله د محمد رسول الله د مرګ اراده کړې و او هو اليوم احب الي من بعض ابنائي زما ډیر زامن دي په دې ټولو زامنو کې مال دا ډیر محترم ښکاري د زامنو نه مال ډیر ګران دي او ډیر اوچتي عمر رضی الله عنه په دې وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره پاتې د اسلام اخلاق د اسلام تعلیم دا زده کوي د خپل ځان تزکیه ور باندې کوي د اسلام نور د خپل شنی لور نږدې کوي او مکه پرې خدا د مکی اهل پرې خو زکه مکه او د مکی د اهل د اسلام نورانیت د اسلام والولا د اسلام بشاشت د ایمان بشاشت د عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ د یاد استری و صفوان ابن امیہ په بل طرف باندې مکه کې ناشته وخت په وخت اجره په اجره کور په کور دیره په دیره مجلس په مجلس د خلکو باندې ګرځي او هغه له دا خبره کوي چې نږدې وخت کې په یو لوی خبر باندې تاسو لزیره دي هغه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجل کیږي خو لیکن دې دغه کار نه کوي بدر کې چې کوم تکلیف تاسو لړ رسیدلې دي هغه تکلیف ټول تاسو نه دی یادوي زیره ځان سره والی زیره ځان سره حاصل کوي پیخدا انتظار په صفوان ابن امیہ باندې ډیر انتهایی وګت شو د ځان سره استراب پیدا کی یو قلق پیدا کو او اکتوبر تر دې پورې د دشت ربوته او په استر سنگریزي باندې په پروتو د مدینې د طرف نه بچ کم خلک راتلل د اړو نه دا پښتنو ته پوښ کو چې څه صورت حال لې عمر ابن وهب څنګه هغه مونږ نه درو تر دې پورې یو کس راغی ورته ویل ته خبر نه وینا و عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه هغه خو ایمان راوړ بس دا خبر نو او صفوان ابن امیہ باندې یو لوی تندر چې اسمان ته خاله راغی او دا خبر ویلي و عمر ابن وهب کچرته اسلام نه راوړي و الا کچرته اسلام راوړي لاسلم جميع من على ظهر الارض داغه دومره مخوري سړی دی دومره که اخلاق والا سړی دی چې دا څومره خلک په څلور کونج دنیا کې دي هغه به ټول وش اسلام راوړي د اخلاقونو متاثر کی د شهرت نه عمر ابن وهب په مدینه منوره کې ناس د ملګرو سره فقاهت د دین حاصلین د قران کریم کلام ځان سره یاد ساتي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغه وی ویل یا رسول الله ما باندې خډیر وخت تیر شو او کوشش می دا وکي مخکې می کوشش دا کړو چې اسلام نور د منځوي سم ډیر زړه می تعلم درکړې دي مسلمانانو لمم ور کړې دي وسستانه اجازه طلب کوم چې د مکه مشرکانو لورشم الله او رسول له دعوت کم کچیرته ایمان او اسلام راوړو په بها و الا کچیرته مخواړو زبردست zarar دوی لور کم لکه څنګه چې zarar د اسلام زمانو له پوخا ور کړې دي پرې می د شال تو ورشم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه وکړه ورته ویل چې زورشه تر دې پورې شراغه مکیلا او په هغه وخت کې صفوان ابن امیہ دا ټول راجمع کړه او ورته ویل یا صفوان ابن امیہ ته یو سید د مکی د سردارانو یو عاقل د قریش دغه عقلاو به ورته ویلې ایته دا خبره ګوري چې دا کم عبادت تر شاکې شي بوتان دي او فلان دي ادا که سړی کې صحیح عقلی د دې بندګي بالکل بيد وري کی دا رقم خلق خبره ده ته خو دې له دین وي خزور د دین نوې مزما دیندار فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله یا وان محمد رسول الله گوئی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګي سوا د رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم غد الله استاد د الله رسول دی دا خبره شکل غل ور واوره ول دا زړی سمورچری کې دغه نورسه به عمر ابن وهب شروع شو د مکه بری کوڅو کې یو سړی اغله دعوت د اسلام بل سل دعوت د اسلام یو خاندان له دعوت د اسلام بل خاندان له دعوت د اسلام حتی تر دې پوري چې رب العالمین د عمر ابن وهب رضی الله عنه په واسطه باندې ډیر خلک د اسلام په کلا کې را داخل کړه د دې په بدله کې د رب العالمین جنت عمر ابن وهب لور کې او الله عز وجل د قبر خپل انوارات نډکې رب العالمین دې صحابه او تابعداري موږ ته وسره نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم